کسان چې کوم دي زما خو وروره ستاسو د ټولو ملګرو له ډېره شکریا چې تاسو خپل قیمتي ټایم وویست او دلته راغلئ. خلک را روان دي، تا ته پته ده، څوک لږ لیټ څوک وړاندې وروستو دي را روان دي. تاسو به ووینئ چې په څومره ګڼ تعداد کې راځي. ځکه چې تاسو ته پته ده چې په ملک کې یو داسې حالات روان دي، یو داسې بحران روان دی د ګرانۍ خلاف، د بجلی خلاف. که وګورئ زموږ بجلی نشته دی، خلکو ته که وګورئ په کورونو کې تکلیف دی. سهار چې ماشومان ځي کیس نی بغیر چې وځي. که وګورئ کور کې اوبه نشته، په جوماتونو کې نشته. که سکولونو ته لاړ شي، په سکولو کې اوبه چې کوم دی د غریب ولس ته چې کوم دی نشته دی. د مهنګایي خو تاسو سوچ مه کوئ، ځکه چې زموږ د غریبو خلکو نه دوی سرمنې په ولاړه وویستې. هر یو څیز دومره ګران دی. که تاسو وګورئ په دې بجټ کې د بجلی باره کې، نو تاسو که وګورئ چې کوم فیول خرچې دي، نو هغه هم زموږ د غریب عوام باندې ور واچولي، او هغه د تیلو هغه خرچې هم زموږ د دې غریبو نه په بل کې ولاړئ. بل همغه شانته زموږ خلک ورکوي ښه جاري، ښه زبردست چې کوم دی زموږ د غریب عوام نه سرمن وځي. خو زموږ په دې ملک کې موږ اوسېږو، زموږ حق دی احتجاج. موږ ته به دې بجلي راکوي. دا وطن چې کوم دی دا زموږ کور ده، دلته به هر څه میلاویږي، دلته به موږ ته هر هغه سهولت راکوي. خو چې موږ وګورو نو زموږ غریب عوام ته بالکل هغه شان کتنه نه کېږي څنګه چې دوی د مدینې د ریاست دعوې کولې. زه اوس دې موجوده ګورنمنټ ته وایم چې تاسو راوځئ، تاسو دی تاسو وایئ چې زموږ کم حالات دي، دا به بیا همغه شان دا پښتانه موږ سره خپله مینه وپالي. خو زه تاسو ته یوه خبره کومه چې دا هغه وخت نه دی، تاسو نه هغه غریب عوام دومره خفه دی. تاسو وګورئ نن د ګرانۍ خلاف، د بجلی خلاف، د ګیس خلاف تا څه ورکړي دي؟ یو ماته سهولت وښایه چې تاسو دې غریب عوام له ورکړ. بل که وګورئ دلته کې چې کومه مشري زموږ خانانو کړې، هغه خاني وه، هغه سیاست و چې نه چې ته غریب عوام دې روډ ته راووتو د ګرانۍ خلاف، نه د ګیس خلاف. نن سبا چې تاسو وګورئ ستاسو نه هر سړی خفه دی. غریب دکاندار دی نه خفه دی، دیاړیمار دی نه خفه دی. که د ګیس د هر یو سړی ګوري د هر څیز نه محروم دی. ما ته یو داسې اجتماعي کار تاسو د دې راوښی چې موږ په دې وطن کې د غریب ولس دپاره کړی دی. بېشکه نن ټیکسونه لګېدلي په نوي بجټ کې د ګاډو د مهنګایۍ د هر څه. زه منم هغه ګران که، خو ته خو یو څیز دا هم ارزان که چې دې غریب ولس ته پرېږدئ.